ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عزتمند مسلمانانو موږ به ان شاء الله تعالی نن دا بیان کو چې په رمضان المبارک کې څو کوم ګناو کې د هغه ګناه سزا سره علامه ابن جوزی رحمت الله علیه بستان الواعظین کی اور روایت را نقل کړی دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک فرمای چې ما د جبرئیل علیه السلام مبارک نو اوریدو او جبرئیل علیہ الصلوۃ والسلام مبارک د الله جل جلاله نه اوریدل چې پرز د قیامت باندې با یو ځوان په داسې حالاتو کې راوستل شي چې هغه ډیر زیات جاړي او ډیر زیات په خپي او پرشتي با د اوسپنې په ګروز باندې هغه وخی او شړل کېږي با دا کس په زر کاله پورې دا आवाज کی الامانو 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 خود د پاره به هیڅ امان نه وي د پاره به هیڅ امان نه وي بیا به دا کس فرشتي چې کوم دی الله جل جلاله ته به دا مخامخ کې چې الله جل جلاله ته مخامخ کې نو الله جل جلاله به حکم وکي د عذاب فرشتو دا چې دا کس جهنم ته پر مخدار سو راکاږي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای چې ما د جبرئیل علیه السلام مبارک نه تپوس وکړو یا جبرئیل من هوا اے جبرئیل علیه السلام مبارک دا څوک دی نبی جبرئیل علیه السلام مبارک راته فرمایل شاب عن امتک دا ستا د امت یو ځوان دی نبی ما د جبرئیل علیه السلام مبارک نه تپوس وکړو وما ذنبه د دو ګناه صدا د دو بسو ګناوي نبی جبرئیل علیه السلام مبارک راته وي چې په دو باندې د رمضان المبارک میاشت رااله او د رمضان المبارک کې د الله جل جلاله نه فرمانی کوله او د الله نه توبه نو باسله الله نه بخنه نو باسله چې الله ته سوال وکي پروردگار عالم دی او بغي نو پروردگار عالم دی را 1900 زکه پروردگار عالم دله د سزا ورګي نو پروردگار عالم دی مونږ تمام امت مسلمه په رمضان المبارک کې د ګناهونو الله پاک وساتي